أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. اوس دې ځای کې چې نو هغه د حضرت نوح علیه السلام د واقع مخ کې تذکره کیږي او دغه سره نننی درس کې به انشاءاللہ سورت ہود پارہ نمبر 12 رکو نمبر 4 آیات نمبر 41 42 43 نو آوئی نو بیا چې کله طوفان نوح راتلو ټیم شولو نو الله جل جلاله چې کله دا طوفان راځي نو تاسو بیا ځان سره د هر قسم نو هغه سره زناورو نه جوړه واخلئ چې کوم ته د انسانانو ضرورت پیښیږي. روایتونو کې راځي تاریخي روایتونو دی وایي چې دغه وخت کې سلوي خورز چې نو هغه باران وشولو نو سلوي خورز چې نو هغه لګاتار مسلسل باران ولو بر اسمان نه هم اوبه ورېدلې لاندې ځمکې نه چې نو هغه هم اوبه ډېرې شورې راختلې ان تر دې وې دوره چې نو هغه اوبه لاړې تفسیر ابن کثیر خازن وغیرہ دې ټولو تقریبا ذکر کړی دي ویج نو هغه په هغه وخت کې چې کم د ټولو د دنګ غر ولو نو د هغې نه یو روایت متعلق چې نو هغه راځي چې 15 ګزه او یو روایت متعلق راځي چې 40 ګزه چې نو هغه د اوبه سیوا لاړلې دومره چې نو هغه د غرونه پټ شولو نو چې کله د غرونه پټ شول او نوح علیه السلام ته حکم شو چې کله د قشانت شي نو تاسو بیا سوچئ د کشتۍ کې بس چې نو هغه وخیږئ دې ته او تاسو په دې کې محفوظ شئ. نو نوح علیه السلام دغه کسانو ته وی ارکبوا فیها بسم الله مجریها تاسو د کشتۍ ته وخیږئ چې د الله په نوم سره چې د هغه د دې روانونکی دی او د قشانت الله پاک چې نو وردی دی لره یعنی د دې چلونکی هم د الله ذات دی او د دې روانونکی هم د الله ذات دی او وردونکی هم د الله ذات دی. نو دې ځکه یو لوی تربیت د انسان چې نو هغه کېږي اگر چې د جملې چې نو هغه دوه مختصرې دي اوس دا نه چې په مسلمان به د کافر غوندې چې نو هغه دنیا ته نخ ګوري چې دا خو یو فایده ده او یا د پیدې یو شیز مونږ ځان له ایجاد کړی دی او بس دا خو چې دا هر څه تیاری بس خبره ختم نه. الله رب العزت مسلمان له د دغه فایدې سره چې څنګه د دنیا فایده ورکوي نو داسې ولا آخرت فایده هم ورکوي. نو الله وی بسم الله مجریها د الله په نوم یعنی کتا خنه خسور لچنه نو هغه تیار کړی خو چې د سو پورې د دې سره د الله رب العزت چې نو معیشت نه دی شامل شوی د هغه پورې دا اس هم نشي کولای او بیا چې نو هغه تا دغه د خنه خبندوبس کړی خو چې تر سو پورې د الله رب العزت مشیت چې نو هغه د دې سره نه وي شامل شوی نو دا تو په قابو کې هم نشي راوستلی. نو ځکه الله رب العزت وایي که انسان عقل الله پاک انسان له عقل ورکړی د نوې سورلی چې نو هغه ایجاد کړي خو د انسان له د عقل هم الله ورکړی دی او د دې کنټرول د الله رب العزت سره دی د انسان سره هم نشي کنه په هغې باندې مونږ وګورو نو دا دومره غټ ګاډی چې نو هغه ټریلا د هغې پسې شاته دومره یا ریل ګاډی یا نور یا د جهاز د ټولو شیزونو ته چې سړی وګوري نو دا چې په کم دی له ریس ورکوي هغه اکسلیټر چې نو هغې رسۍ ته سړی وګوري یا په کم کلچ سره چې نو هغه دا نیولی کېږي او دا بریک اخیستلی کېږي پای سره رابندېږي د هغه څومره معمولي شي او بیا په دغه ټرک باندې په هغې خپل وزن بیا د دغه ټریلې خپل وزن بیا چې په هغې کې په ټنونو باندې دا کم مال پروت دی د دغه وزن نو د هغې په نسبت چې د هغې شیز ته وکتلی شي هېڅ هم نه دی خو الله رب العزت کله کنټرول کوي یو الله رب کې په دغه معمولی رسۍ په دغه معمولی شي چې هغه قابو کې او کله چې الله نه غوښتلی نو که خیال یې کړی بیا موږ بارها اکثر دغه خبره اورو بریک ورته پیل شو
اوس بریک پیل کېدل یا دا قصې نه دي، یا وایي چې نه هغه کله چې رسۍ چې نه نو هغه وشلوله یا نور څه چې مختلف خبرې چې نه جوړې شي، نو دا الله ښیي چې اصل د دې چلونکي روانونکي وردونکي قابو کوونکي دا د الله ذات دی. نو مسلمان چې کله هم سورلی ته خیږي نو دې ته د دنیوي فایده هم کېږي او د اخرنۍ چې نه نو د آخرت فایده هم کېږي، د په الله په ذات باندې ایمان نور هم چې نه نو هغه سیوا کېږي. او دې سره دا هم ده چې انسان هر چې نو هغه ښه کار کوي نو دغه هر ښه کار کې به انسان بسم الله چې نه نو هغه وایي، د الله په نوم سره به شروع کوي. لکه مثال په طور کې اوبس کې بسم الله به وي، جامې اغوندې بسم الله به وي، خوراک کې بسم الله به وي، جماعت ته ځي چې نو هغه داخليږي بسم الله به وي. نو څومره چې هم د خیر کارونه دي د دې ټولو کې نو هغه د الله نوم اخلي، بسم الله به چې برکت پکې ولګي. ځکه حدیث مبارکه کې راځي کل امر ذی بال لم یبدأ بسم الله الرحمن الرحیم، یو کې بسم الله دی او یو کې نو هغه یو روایت کې بحمد الله، هر هغه کار چې داغه د الله په نوم سره او د الله په حمد سره نو هغه شروع نشي، نو یو روایت کې دی فهو ابتر، په یو کې اقطع، په یو کې اجزم. درې مانه چې نو هغه الفاظ روایتونو کې راغلي، دا کار چې نو هغه لنډې بوچې دی، دا کار چې نو هغه پایدار او پوهناک چې نو هغه بنوي. نو دی وجه نه دا تربیت پکې د مسلمان وشو چې تو کم کار هم ښه شروع کې نو دا به د الله په نوم سره شروع کې. ان ربي لغفور رحیم، یقینا زین هغه زما رب بخونکی او مهربانه دی. وهي تجري بهم في موج كالجبال، الله وی دا کشتی نو مخکې د هغې مونږ ویلي ولو چې 300 ګزه اوږده وه، دغه شان چې نو هغه 50 ګزه چې نو هغه پلنه وه، 10 ګزه چې نو هغه دنګ و، دغه تفصیل یې کړو. نو الله وی دا چې نو هغه په دغه چپو کې دریاب په هغه سیلاب کې طوفان کې دا روانه وه کل جبال، په شان چې نو هغه د غر غوندې، لکه څنګه چې غر وي یو لوی شیز رواني، نو دغه شان دا لویه کشتۍ چې نو هغه په دغه اوبو کې دغه طوفان نوح کې چې نو هغه روانه وه، نور هېڅ شی چې نو هغه هم نه ولو. ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا، او نوح علیہ الصلوۃ والسلام आवाज وکړو خپل زوی ته. نو باز وایي چې دا کنعان یا خپل زوی، زیاتره تفاسیر دا ذکر کړی دي او بعضې تفاسیر چې نو هغه دا ذکر کړی وی دا د نوح علیہ الصلوۃ والسلام نو هغه میره زوی، لکه څنګه چې دغه کور والا واعله چې نو هغه کافر وه، نو وایي دی دغه ښځې چې نو هغه میره زوی وسره، نو وایي دی هم کافر و، او باز وایي نه دا خپل سکز زوی. بهرحال دا یو تاریخي چې نو هغه اختلاف دی په دې کې که خپل یو که پردی و، خو چې کله غلط صحبت اختیار کو دنیا هم تباه شو، آخرت نه نو هغه هم تباه شو. اوس وګوره نو دی په خپله کافر د دنیا نه لاړو او کور والی چې نو هغه مسلمانه وه. دا د نوح علیه الصلوۃ والسلام سره 4 انګین دی، نو 3 زامن چې نو هغه حام یافس دی چې نو هغه خو ورسره ولو او سام، خو د ده دا کور والا دا هم د هغوی سره لاړه، دا مسلمان و، دی په خپله چې نو هغه کافر ولو. دغه وخت کې ورته نوح علیه الصلوۃ والسلام بیا آواز وکړلو ای زما بچیه ارکب معنا، زمونږ سره چې نو هغه توشه، ولا تکن مع الکافرین، او د کافرانو سره چې نو هغه مه کېږه. دیو جن چې نو هغه شیخ صالح بابا رحمه الله لیکلی دي، وایي ګوره صحبت چې نو هغه دا ډېر لوی شیز دی. کله چې صحبت د انسان د نیکانو صلحاو سره نو بیا د سپینه هم الله چې نو هغه انسان جوړوي او دله مقام ورکوي. لکه اصحاب کهف واقع کې چې نو هغه تاسو به اورېدلي، په هغې کې چې نو هغه 15 کسان ولو، د بادشاهانو زامن ول، په لاره چې تلو نو یو ورسره شپنکۍ یو ځای شو او یو د دغه سره چې نو هغه څه وشول، د هغې شپنکي سره چې کم سپی و هغه ورسره ملګری شو. اوس چې کله دوی تلل نو دوی وایي دا خو سپی دی او سپی خو لازمي خبر ده چې نو هغه بل وایي نو هغه غافي. نو چې کله دی غاپې اس نه چېرته زمونږ حل چې نو هغه نور سپي خلک را باندې خبر شي، نو دغه شپنکي هم دغه سپی شړلو، دوی هم شړلو. الله رب العزت ورته هغه سپی ګویا کړلو او دغه سپی ورته تاسو ما ولې شړئ، کوم الله د دین خدمت دپاره حفاظت د هغې چې نو هغه تاسو د وحدانیت قرار کوئ، د هغې نه چې نو پټی کې زه هم د هغې دپاره روان یم. اوس چې کله دغه شانتي وشو نو دا چې نو هغه الاشباع والنظیر، علامه ابن نجیم مصری رحمه الله دا دومره لوی فقیه سړی و چې دته به خلکو نو هغه د خپل زمانې امام ابو حنیفه ثانی ویلو.
دا په دغه خپل کتاب کې لیکلي وایي چې نه نو هغه 14 سوري چې نو زناور داسې دي چې دا په ورځ د قیامت چې نو هغه جنت ته ځي نو پای کې یو دی هم ذکر کړی اصحاب کعب د سپه صحبت د نیکانو سره شولو الله ول دومره لوی مقام چې نو هغه ورکو دل د پیغمبر زوی دی خو چې صحبت د فاسقانو فاجرانو غلطو خلکو سره دی د پیغمبر کېدل پلار چې نو هغه پیغمبر خدای ول فائدہ ور دکړه ولې صحبت غلط اختیار کړو نو دیو جنا خپل صحبت چې نو هغه نیکانو صالحانو خلکو سره چې نو هغه اختیارول دي الله دې موږ ته نصیب کړي ولا تکم مع الکافرین تو مکه چې نو هغه د کافرانو سره اوس دا چې نو هغه سره ناړه خبره قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء مخکې مونږ ویلو تفسیر چې نو هغه ابن کثیر کې هم ذکر کړی دی او خازن هم ذکر کړی دی نورم ذکر کړی خو ما تاسو ته پر ابل ورځ درس کې هم ویلو الاسرائیلات والموضوعات فی کتب التفاسیر نو باغی کې نو هغه لیکل دا روایت نو هغه وی ضعیف دی نور به چې نو سبانی سره شاغي کې هم به چې نو هغه سزوب قصې چې ذکر کړی وې دغه وخت کې یو جنۍ و تقریبا 21-22 سال عمر کې و او دغه جنۍ چې نو هغه تفسیر چې نو هغه تفسیر ابن کثیر په صحیح سند سره دا ذکر کړه وای د سند صحیح دی نو دا نو هغه سره خپل یو زیو ډیر زیات چې نو هغه د خپل ورکوټه د غیږ زیو د خوخ ولو نو نوح علیه السلام دا ټول له دعوت ورکړو د خزې ته چې نو هغه هم دعوت ملاو شو دی چې نه زستا کلمه نه زه د ډوبه شمه خوستا کلمه نه دومره زه چې نو هغه راواغستنه نو چې کله دغه کې دی نو هغه طوفان رالو او برور ورچنه نو هغه خلکو پټکو تر او خطې د سکه دی دا روانه شول چې نو هغه غر طرف ته په وخت کې لا غر ته وبنه رسیدلی لکه څنګه چې نو هغه کنانو می قال سآوي الى جبل زبغر تو خېجم زرد چې زبغر تو خېجم ما بچ نو هغه غر د وبونه بچ کی نو دی هم چې نو هغه د قشان ته وکړل باران بیا چې کله دا غر ته خطل او به ماته ستوي چې د غرون نه هم 15 غزه یا سلويخ غزه د غرونو د پاسه چې نو هغه بو وختېدلی نو دا غي سره چې کله وب دي چې نو هغه ورو پټکو ته ورسېدي به زنګونان ته ورسېدي بیا نامت بیا سنیته ان تر دې چې د دې مړی ته ورسېدي نو چې کله دې مړی ته ورسېدي د خپل د زوی بچي چې نو ورو چتولو په اخر کې چې نو هغه دې د خپل بچي د پخپونه ونی او د لاسونو سره دې سچوت کو دغه محبت اظهار کولو خود دغه محبت اظهار باوجود الله رب العزت چې نو هغه وبول چپور کړ زوی او مور دواړه چې نو په یو ځای لاو شو نو دیو جنا وای چې نو هغه جبرئیل علیه السلام غالبا دا غوي فرمان دی مې که رحم راتلې نو په دې خزي او په دې جنې او په دې باندې راغله خو چې کله الله رب العزت نو هغه انتها خلق وکړي د الله پاک د نافرمانی بیا الله رب العزت په اچا باندې نو هغه هم ترس نه کوي د پاره د دې چې د نور خلقو د پاره عبرت وګرځي نو د قشانت دام لاړه کنان ته چې نو هغه आवाज وکړلو دا غم مې چې نو سآوي الى الجبل زبغر ته چې نو هغه وخت جم لاړ بشم يعصم من الماء ما بدا د اوبونه بچ کی نو صحبت غلط او زیدو دا دوانه چې نو هغه خطرناک شي ډیر کرته چې نو هغه مونږ زید کو و زید ست ویلې کېږي نو یو جهل دی ناپوهی ده او یو ضد دی جهل دې ته ویل کېږي چې انسان ته یو خبره یو مسله چې نو هغه معلومه نه یو دی کوي نو چې کله دته نه معلومه دی کوي او څوک دته وای نو د انسان جهالت ختميږي یو ضد دی ضد دې ته ویل کېږي چې انسان یو کار یو عمل کوي او ته دته دا کار او عمل او خبره وخیم چې دا بد دی دا خلاف سنت دی دا کار ناجایز دی شریعت د دې نه منع کړی دا او دې بیا هم کوي نو دې ته ویل کېږي ضد او دقه چې نو هغه صفت د يهود ولو الله رب العزت چې هغه بارها کرته ذکر کړي نو د خزې کې هم زیدو وېزو د ډوب شم بچې مې د لاړ شي زوی کې زید وزو د ډوب شم لاړ د شم خوستا کلمه چې نو هغه نیم کستا په کلمه کې نجات دغه نجات چې نو هغه مقبول نه دی الله رب العزت دنیا نه چې نو هغه د قشانت ولګن نو نوح علیه السلام ورته قال لا عاصم اليوم من امر الله نن اچاله بچ کېدل چې نو هغه نشته د الله د حکم نه الا من رحم ربي مگر هغه څوک چې بچا باندې چې نو الله پاک رحم وکي اوس رحم په بچا باندې کېږي نو چې د الله رب العزت د وحدانیت اقرار وکړلو او د وخت د پیغمبر حضرت نوح علیه السلام چې نو هغه خبره ومنله د دغه شانتي دی نو هغه د سره په کلام کې لګیاو وحال بینهم الموج د دې دوانو په منځ کې نو هغه یو چپراله چپې په منځ کې حایل شو چپې بیا رااله او چپه ختمېدل نو بیا د کنان پته نه لګېدله فکان من المغرقین الله وینو هغه شولو د ډوبېدونکو نه
الله رب العزت دې موږ د دغه دواړو صفات قبیحه نه وساتي. وقال او ویل نوح علیہ السلام ارکبوا سوار شی وخیجید فیها پدې کشتۍ ته بسم الله مجریها د الله په نوم سره چې روانې دی لرم ومرساها او وردیږي دی پردې دی لرم ان ربي بشک چې نو هغه زما رب لغفور بخون کې رحیم مهربان دی وهي او دغه کشتۍ تجری روان و بهم پدې سره فی موجن پچپو کې کل جبال پشان د غرونو ونادى نوح ابنه او आवाज وکړو نوح علیہ السلام خپل زویته وکانه فی معزل نو هغه په یو غاړه یا بنی ای زما زوی ارکب سور شراوخه جماع نظم سره ولا تكن مكه مع الكافرين د کافرانو سره قال اغه اول ساوي زب پنا واخلم الى جبل په یو غر باندې یعصمني چې هغه بچ کی مال من الماء د ابونا قال نو اول نوح علیہ السلام لا عاصم هیڅ څوک بچ کون کې نشته اليوم نن ورځ من امر الله د الله د حکم نه الا من رحمه مگر پچا چې هغه رحم وکړلو وحال بینهما او حایل شو د دې دواړو په منځ کې الموج چفا فکان من المغرقین هغه شو لډو بيدون کنا